چې کله تاسو لاس ملاووئ د یو مسلمان ورور سره نو هغه ته به یو لاس نه ورکړي. دا یو لاس ملاوول دا د مسلمانانو طریقه نه. مونږ تاسو عموما په یو لاس خلکو سره دا اکثر د پښتنو عادت اوس دا دی، اول خو ګلټ شي یو بل نه دومره ماړه دي چې لاس هم نه ملاوو. که بیا لاس ملاوو نو داسې ملاوو چې بس یو لاس ولا ورکو، دا یو درې ګوتې بس. هسې یو رواج و دستور مو دلیلو طرف ته نه ځم چې په دواړو لاسو مصافحه ولې پکار ده. نن خو وابیان هم دې له زور ورکوي چې مصافحه په یو لاس، لکه د ټرمپ غونته کې یا د انګریزانو چې مشر دی، د کافرو غونته کې، د یهودو د نصارا غونته کې بس یو لاس ورکول. هسې زمونږ استاسي ډیر بهترین دین دی په تمامو آسمانی دینونو کې. د ټولو نه غوره دین هغه دین د اسلام دی. په دین د اسلام کې د مسلمانانو سره خاطر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې الله تبارک و تعالی اکثر معاملات د فضل کوي. په وړو کې عمل ډیر لوی بدله دا الله مسلمان ته ورکوي. بعض اعمال د اسلام دي مونږ تاسو ته به اسی یو عادت او یو دستور ښکاري. که دغه عمل په نیت د اجر او ثواب یا د الله د رضامندۍ باندې ادا شي په هغې کې څومره لوی اجر دی دا به تاسو ته اوس بیان کوم. بعضې عادتونه بعضې معاملې چې هغه زمونږ او ستاسې د ژوند سره تړلي دي په هغې کې څومره اجرونه پراته دي دا به تاسو اوس وورئ انشاءالله. معاملات خو ډېر زیات دي د ژوند. یو عمل زمونږ او ستاسې چې هغه مصافحه ده، دا مونږ او تاسې د یو بل سره لاس ملاوو. د دې لاس ملاولو ادب او طریقه او پدې کې چې کوم اجر او ثواب دی نن درته پدې یو څو مختصری خبرې کوم. د لاس ملاولو ته په عربی کې مصافحه ویلی شي او دا مصافحه مسنون عمل دی، سنت طریقه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او په دې لاس ملاولو کې څومره اجر دی هغه هم لږ اوس وورئ. لاس ملاول خو سنت طریقه ده او ادب دا دی چې کله تاسو لاس ملاووئ د یو مسلمان ورور سره نو هغه ته به یو لاس نه ورکړي. دا یو لاس ملاوول دا د مسلمانانو طریقه نه ده. امام بخاری رحمه الله دې کې سیرونه بدل کړ سليمان ته سم سیل واچو. امام بخاری رحمه الله چې کله د مصافحه بارکی احادیث ذکر کړي باغی باندې خپل مستقل باب لګي. عنوان دا ورکړي چې مصافحه کول په دواړو لاسو باندې دا د نبی علیه السلام طریقه وه. په دواړو لاسو مصافحه کول دا طریقه د نبی علیه السلام مبارک. مونږ تاسو عموما په یو لاس خلکو سره دا اکثر د پښتنو عادت اوس دا دی، اول خو ګلټ شي یو بل نه دومره ماړه دي چې لاس هم نه ملاوو. که بیا لاس ملاوو نو داسې ملاوو چې بس یو لاس ولا ورکو، دا یو درې ګوتې بس. هسې یو رواج و دستور مو جوړ کړی. لاس ملاول مسنونه عمل دی مصافحه کول، او چې مصافحه کلم کوئ نو په دواړو لاسو اجر پدې کې دی چې په دواړو لاسو باندې وکړلی شي. بیا
د دې هغه اجر او ثواب څومره دی زه هغه دلیلو طرف ته نه ځم چې په دواړو لاسو مصافحه ولې پکار ده نن خو وابیان هم دې له زور ورکوي چې مصافحه په یو لاس لکه د ټرمپ غونته کې یا د انګریزانو چې مشر دی د کافرو غونته کې د یهودو د نصارا غونته کې بس یو لاس ورکول داسې زمون دین د اسلام کې اکثریت اعمال چې نبی علیہ السلام امت ته باغ تلقین کوي په عباداتو کې مبارک بدا فرمایل چې د یهودو مخالفت وکړي لکه ګوره نبی علیہ السلام مبارک چې کله هجرت کو هجرت مکی معظمه مدینه منوره ته لاړو په کوم ورځ چې دوی مبارک مدینه منوره ته داخل شونه دا ورځ د پیر ورځ وا او دا د محرم میاشت وا او د محرم لسمه ورځ وا مدینه منوره کې چې کوم يهودو ندی روزه نیولې وا نبی علیہ السلام مبارک تاسو کو تاسو نن ورځ ولې روزه نیولې ناغي ورتوي په دینن ورځ الله په موږ يهوديانو بنو اسرائیل باندې زموږ په پیغمبر موسی علیہ السلام انعام کړو زموږ دشمن فرعون او داغه چې کوم لخرو قبطیان وغیرہ اټول الله هلاک موږ ته الله نجات را کړو داغي په شکریا کې موږ روزه نیسو نبی علیہ السلام مبارک بم د عاشوری روزه نیوا صحابه ته امر کو تاسو د عاشوری روزه نیسئ خو د يهودو مخالفت وکړي دي صرف لسم ورځ روزه نیسي تاسو به صرف لسم ورځ نه نیسئ نهم او لسم به روزه کوي یا لسم او یو لسم به روزه نیسئ يهود یو روزه نیسي مونږ تاسو به دوه روزې نیسو اکثریت اعمال هغه چې په دین د اسلام کې دي نبی علیہ السلام مبارک چې يهود به یو عمل کولو مسلمانانو نو مبارک په صحابه تو فرمایل د يهود مخالفت کوي په دې عمل کې اغه دا عمل داسې کوي نو تاسو یې داسې کوي نو ګورم د عقل خاوندانو تاسو نه ګوري دا ټي وي باندې یا په دې موبایل باندې یا په دې نیټ باندې یا په دې خبرونو کې د چې لاس ملاوي د انګريزان د يهودو نصارا یو لاس ورکي کله لاس ورکي جواب را نه دی یو لاس ملاوي دی عموما یو لاس ورکي که د مسلمانانو کوم بادشاہ د دې ملک تلاړ شي یا دې دل تراشي یو لاس ملاوي سره د دې يهودو د دې بيدین خلکو مخالفت کوي امام بخاری باب لګئی مصافحه په دواړو لاسو سنت ده د نبی علی السلام احادیث ذکر کوي عمل ذکر کوي چاغي مبارک با مصافحه کولا خو په دواړو لاسو